وبالآخرة هم يوقنون. سورہ بقرہ 4 نمبر آیات پہلا پارا. نن د دې آیات کریمه دریم درس دی. په دې آیات کریمه کې د مؤمنانو د پاره درې صفاتونه بیانېدل، لکه څرنګه چې مخکې آیات کې درې صفاتونه بیان شوي دي. او یو صفت دی آیات کې دا و چې نبی علیہ السلام ته څه نازل شوي په هغې باندې به مؤمنان یقین لري، ما انزل الیک. او دویم صفت وما انزل من قبلک، مخکې چې څه راغلي دي او منسوخ شوي نه دي هغې باندې هم ایمان. اوس دریم صفت بیانوي وبالآخرة هم یوقنون. متقیان یا کامل مومنان هغه کسان دي یا چې څوک ایمان راوړي هغه لپاره دا پکار دي وبالآخرة او په ورځ د آخرت باندې او په ورځ د قیامت باندې هم دغه خلق یوقنون دوی به یقین لري. وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت به دغه خلقو کامل یقیني کامل ایمانی اعتماد او بروسه وی پی. او صفتونه شپږ بیان کړه. دا آخرت صفت په آخر کې ولې بیان کو؟ دا الله رب العزت په هر خبره کې یو حکمتي مخکې عقیده او عملونه بیان کړه، اوس آخرت بیان کړه. آخرت د دې وجې نه آخر کې بیان کو چې دا راځي مخیر کې. خود دین لوی حکمت پکې دا دی چې انسان په عملونو باندې ترغیب ورکون کې او په عملونو باندې راوستون کې سیس د ټولو نه لوی عمل هغه د آخرت تصور او سوچ او نظریه ده. چې کله د انسان دا عقیده نه چې آخرت شته نو به په عمل باندې څوک څه کوي، او چې کوم انسان دا اومني چې آخرت شته، حساب کتاب شته، قیامت شته، ثوابونه دي، عذابونه دي، نعمتونه دي، سزاګانې، عذابونه دي، نو بس دا انسان بیا د الله نه یریږي او هر عمل دته اساني. نو دا عقیده په دې ټولو عملونو باندې باعث عقیده ده. نو دی وجې نه آخر کې دا بیان کړه چې دغه عملونه چې څومره بیان شو چې دا تا ته آسان شي. هر انسان چې کار کوي هغه لپاره څه باعث پکاري. الکه ته ولې دکان ته ځې چې زما بچي دی رزق خېټه را پورې تړلې فلانې دی ډینګرې دی داسې قصې کوي. نو دا شان چې کوم عمل باندې باعث وي هغه آساني. نو آخرت عقیده په ټولو عملونو باندې انسان ته باعث ګرځي. نو چې دا ټول عملونه آسان شي د دې د وجه نه الله اخره کې بیان کو وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې به دغه ایماندار خلک یقین لري. نو چې آخرت مانی نو به ایمان بالغیب هم لري، ځکه چې آخرت ته التبرانه تپوس کیږي مونږ هم دي صحیح او دا شان ما انزل الیک باندې مستا صحیح عقیده او تقوا هم ځان کې پیدا کې. آخرت دا د قیامت په نومونو کې یو نوم دی. آخره مرتوی یوم الاخر او یوم الاخرت، الدار الاخره او یوم الاخر، یوم الاخر آخرت، دا ټول د دې نومونه دي. د قیامت تقریبا په قرآن کې 33 نومونه راغلي دي او په هغه نومونو کې یو نوم دا دی یوم الاخره، الدار الاخره یا آخرت. مون پښتو کې مرته، اردو کې مرته آخرت، د آخرت ورځ.
نو دا د قیامت په نومونو کې یو نوم دی. په آخرت باندې عقیده او ایمان عقلا او نقلا ثابت دی. د مسلمانانو د پاره او د ټولو ادیانو چې کوم دینونه مني او آسمانی دینونه مني د هغوی د پاره خو قرآن او مخکینی کتابونه هم کافی دي. تورات کې، زبور کې، انجیل کې او قرآن کې او د ټولو پیغمبرانو او د دنیا اکثرو قومونو دا عقیده ده چې آخرت شته. صرف بعضی فلاسفه، ساینټیسټ، هغوی د آخرت انکار کوي. نور یهود، نصارا، سیکان، هندوان دا ټول قومونه آخرت مني او دوی قیامت مني او د قیامت ورځ مني. ځکه چې د قیامت ورځ نه مني د دنیا دا ټول حساب کتاب اسې عبس کی. نو اکثر قومونه قیامت مني، خو چې کوم فلاسفه ورته ویل کېږي، فلسفیان، قرامطه یا نوی نوم بعض ساینټسټ چې کوم سیکولر ساینټسټ دي، ساینسدانان دي، نو هغوی هر هغه څیز مني هغوی چې عقل کې راځي. نو موږ یو صحیح عقل هم په قسمونو دی. د چا عقل وی؟ بادام ګل، شاباز ګل، ډیران ګل، د چا عقل دی؟ عقلونه خو لکونو نم ډیر دي. د ټولو نه لوی عقل د پیغمبرانو دی. مسلمانان زیات دي، د ټولو مسلمانانو په عقل کې راځي، د ټولو پیغمبرانو په عقل کې راغلی. دغه پیغمبرانو چې کوم مخکینی متبعین تیر شوي دغه ټولو په عقل کې راتلو. ستا عقل کې څه ګن پروت دی چې نه راځي؟ اصل کې کوم څیز سره ډېر عادت شي بس د هغې عادي شي. لکه نشي والا د نشي عادي شي، هغه ته ټوله کامیابي هم په دې نشه کې ښکاري. نو د دې نه زیاته نشه د دنیا د کوم انسان چې ټول عمر دنیا دنیا دنیا، ماده 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 او دغه څیزونه کوي، آگ پانی هوا همدې پسې لګي، د دې تحقیقات او د دې خبرې او هر څه په دې کې کېږي، به د دماغ چې کوم دي د مادي نشې شي، بیا د آخرت خبرې په ده باندې اثر نه کوي. دې وجې نه موږ وایو عزتمندو ټول نه اول ایماندار شئ، بیا ډاکټران شئ. د ټول نه اول ایماندار شه، بیا انجینیران شئ. او د ټول نه اول ایمانداران شئ، بیا دکانداران شئ. دا ډېر ضروري خبره. که ایمان د سره نه نو دغه کافران چې کوم ماده پرست دي دوی ډېر زیات خفګان او پریشانی سره چې کوم دی مخامخ دي. ځکه د انسان د بدن دوه حصې دي، یو دی ظاهر او بل دی باطن. د ظاهر د پاره ظاهري غذا ده، د باطن د پاره باطینی غذا ده. یا د انسان یو روح دی، هغه د پاره غذا روحانی ده. بدن اوس ګوره په سیو خوشحالي چې سیو خوري، بدن هم مادي دی، سیو هم مادي سیز دی. امرود چې خوري خوشحالیږي، شربت چې څکي خوشحالیږي، پیپسي څکي خوشحالیږي، چرګان ګډان خوري خوشحالیږي، بدن خوشحالیږي. خو ته سوچ وکړه چې یو انسان پلار مړي، مور یې مړی، ښځه یې مړی، بیماري، نو د دننه بېچینی، نو هغه په دې څیزونو خوشحالیږي؟ نه. د هغې دپاره روحاني غذا ده. نو روحاني غذا الله رب العزت وحي جوړه کړې ده، دا هم روحاني دی. ځکه روح د الله د طرف نه دی، چا نه دی لیدلی. نو د هغې غذا هم هغه روحاني ده چې د الله د طرف نه راغلي، چې په هغې باندې عقل کار نه کوي. څنګه چې روح کې عقل کار نه کوي. د ټولې دنیا خلک روح مني که نه مني؟ مني. چې د انسان په بدن کې یو شی شته، خو لیدلی چا هم نه دی. نو دقه رنګې د هغې غذا چې د کوم طرف نه راغلې ده، هغه هم الله رب العزت د قیامت اخرت دا نظریات دي، هغه هم په عقل کې نه راځي. څنګه چې روح په عقل کې نه راځي، د هغې غذا هم په عقل کې نه راځي. راځي خو د سلیم الطبع خلکو، د انبیاو، د نیکانو. نو روح نه ښکاري. ټول انګریزان سیکولر خلکو نه تپوس وکړه چې انسان نه څه شی وځي، دا تاسو ښایي او په کومه صورت یې وځي چې هغه صورت ورپسې بند کړو که نه. تاسو ټول وایي چې انسان کې څه شتی، ګین مړی ولې ښخوو، ولې سوځوئ؟
ولې لرې کوي د دنیا نه؟ وایي بس دا د کنډم شو. کنډم څه ته وایي چې څه پکې کمې راشي، څه کمې پکې راغلې، څه شی ترې ووته؟ موږ وایو روح دی. ټول اسلامي او دغه رنګې آسماني دینونو والا وایي روح دی، هندوان هم وایي د کیسو او فلانې. نو دغه انګریزان نه ته وایي څه شی خو ترې ووته؟ نو موږ دغه شی معلوم کوي که نه چې دې نه وځي. تاسو دومره طاقت نشته انسان هم اسمان ته وخېژولو، او انسان کې دننه یو څیز دی هغه تاسو کنټرول کولی نه شئ. خو چې انسان نه وځي خو په یو لاره خو به وځي که نه، دغه لاره ورته ولې نه بندوئ چې لارې ټولې بندې کړي، د انسان ټولې سوړې بندې کړي، بیا هم همتې وځي په یو ځای باندې. عجیبه څیز دی. چا اوسه پورې معلوم نه کړو چې رنګ یې شین دی که تور دی که سپین دی، دا روح څنګه دی؟ د خر په شان دی، د سپي په شان دی، د فرشتې په شان دی، څه شی دی؟ ټماټر په شان دی، پیاز په شان دی، اخر دی څه ټولې مني وایي نه ده کې څه شی شته، په عقل کې نه راځي. دغه شان چې قیام الله رب العزت ته روحاني خبرې کوي، آخرت شته، عذاب قبر شته، نو که ستا په عقل کې نه راځي په دې بدن کې، نو ستا په بدن کې هم داسې څه شته چې ته منې او هغه نه راځي. دغې سره روحانیاتو سره د دې تعلق دی. نو الله وی وبالآخرة هم یوقنون، چې کم انسان ځان ته مؤمن وی یا مؤمن جوړېدل غواړي، نو په آخرت باندې به د دغه خلکو یقیني. نو چې کوم مسلمان دی او په آخرت یقین نشته، دا مسلمان پاتې شو. اسلام بیان هم دا دی، نظریه اسلام کې داخل سیز د آخرت تصور، د آخرت تصدیق او د آخرت یقین دی. او چې کوم انسان دا وایي چې زه اسلام کې داخلیږم، مونځ به کوم، زکات به ورکوم، هر څه به کوم، خو زه به آخرت نه منم، موږ اسلام کې نه داخلیږي. دا د اسلام تصورات دي. تاسو امنت بالله کې ویلي والبعث بعد الموت، د موت نه بعد راوچتېدل حق دي، په دې زما ایمان دی. دغه عقیده درته قرآن بیانوي. بیا د آخرت په عقیدې باندې دوه قسمه دلیلونه دي. یو ته سماعي دلیلونه وایي چې موږ اورېدلي دي د پیغمبرانو نه په کتابونو کې، او دا شان د اولیاو نه او د نیکانو خلکو نه، دې ته وایي سماعي دلایل. سماع اورېدلو ته وایي سمع. او دویم دي عقلي دلایل، چې تا نه دي اورېدلي خو الله رب العزت تعالی عقل درکړی دی او دغه خبرو کې سوچ وکړه، د هغې نه معلومیږي چې آخرت شته. او دې ته ساینسي دلایل هم ویلی شي. نو الله رب العزت د آخرت په اثبات کې په قرآن، د آخرت د اثبات دپاره په قرآن کې عقلي دلیل هم بیان کړي، نقلي دلیل هم بیان کړي دي. نو مختلف دلایل دي د دې دپاره عزتمندو. دلائل عقلیه هم قرآن پاک کې بیان شوي، لکه سوره قاف کې، او دا شان چې کوم د مختلفو سورتونو کې. الله وی ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. یا بل ځای کې وی ام نجعل الذين آمنوا ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء یا افنجعل المسلمین کالمجرمین. زه مسلمان او مجرمان د قیامت په ورځ یو شان ګڼم؟ نه، یو انسان ښه کارونه کړي او بد کارونه کړي. د دنیا ټول خلک مني چې چا ښه کار وکړو هغه له ایوارډ پکار دی. د دنیا هر یو سړی مني چې کوم بد کار وکړو هغې له سزا پکار ده. نو بعضې خلک د دنیا د سزاګانو نه بچ کېږي، ځان ته ډون وایي، ځان ته بوس وایي، ځان ته بدماش وایي. دوی له سزا پکار ده که نه ده پکار؟ د انسان خپل زوی دی، خلک مني وایي چې قتل یې وکړو، ناروا یې وکړه، زما زوی له سزا پکار ده. که داسې نه وي نو سبا بیا ته ووجلې، بیا به څه کوې چې ستا ګرېوان ته لاس کړي، ته وایې لکه دا خر ونیسئ او دا سپی ونیسئ، بیا درته پته ولګېږي چې لکه سزا پکار ده. چې کله په خپل کور شروع کړي، نو مطلب د دنیا هر سړی ذهن دا وایي چې نه مجرم سړي له سزا پکار ده، او ورکېږي ټوله دنیا کې. خو عزتمندو د دنیا د جرمونو دپاره شهادت پکاري، د ټولې دنیا قوانین، ایویډنس، ثبوت او گواهی. او هر سړي باندې خدا نه څومره قیسې منګه کوو، موږ باندې ګواهان نه. نو اوس دا کوم بد کارونه ته کې د دې به سزا تا ته کوم ځای کې میلاویږي. نو د هر انسان ذهن وي
چې د انصاف تقاضا ده چې چا د انسان پیدا کړی دی نو د د عملونو لپاره به هغه عدالت هم جوړ کړي او هغه عدالت چې کوم دی د آخرت ورځ ده که یو انسان وي هلته به څوک بچ شي نو الله وایي یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وایي د قیامت پر ورځ به موږ ژبه بنده کړو لاسونه بالونه وایي او خپې بالونه وایي موږ سره داسې ګواهان دي که دی په خوله نه مني نو هغه لاسونه به وایي او ما دا کار کړی و دې ظالم بوتل یم زه خو نه شوم د ده تابع وم هغه خپې به وایي دې کې الله کیمرې لګولي دي څنګه چې یو کیمرې او انسان په دې به هر څه راښکلي نو د دې وجې نه عزتمندو د آخرت ورځ شته د دې باندې څه دلایل دي نو په دې صورت کې او په قرآن پاک کې عقلي سره دلایل بیان شوي دي چې هغه موږ ستاسو مخې ته کیدو یو دا دی په دې صورت کې الله رب العزت به تقریبا یو 4 ځای ښیي چې په دنیا کې مړي را ژوندي شوي دي لکه د بني اسرائیل واقعه به بیانې مخکې به شروع کیږي او دا شان چې کوم د موسی علیه السلام سره کسان تلي او څه اخوا دېخوا ګستاخي وکړه او مړه شو او بیا سوال وکړه بیا ژوندي شو او دغه رنګې حزقیل علیه السلام سره وهم الوف حذر الموت په زرګونو کسانو څه ځای نه وتښتېدل یا وبهي مرض یا بل څه ویل پلاني ځای ته به لاړ شو هلته چې لاړ هلته الله مړه کړه ویل اوس به څه کوئ نو الله نه څوک تښتېدی نه شي موسی علیه السلام قوم کې بني اسرائیلو کې قصه وشوه سړی مړ شو وایي دا به څنګه چا مړ کړی دی الله ویل غوا مړه غوا حلاله کوي او په یو پیس باندې ووهي په خپله به راوچت شي نو په دې صورت کې الله رب العزت دنیا کې مثالونه بیان کړي چې په دنیا کې ما داسې کارونه کړي ته خو آخرت دی کسان مړه شو ما را ژوندي کړه او دغه یهودیانو د عیسایانو او د ټولو خلکو ولیدل چې هغه وخت کې کوم موجود خلک نو یو دا د الله رب العزت د دنیا په مړو باندې قیاس کوي چې دنیا کې ما مړي راوچت کړي دي د عزیر علیه السلام واقعه ده او دا شان ناشنا ناشنا واقعات په قرآن کې بیانېږي چې الله وی دنیا کې ما مړي را ژوندي کړي دي او د مختلفو پیغمبرانو په معجزو باندې خلک را ژوندي شوي دویم قیاس دا دی مثلا او یو دلیل ته ویل کېږي برهان حکمت برهان حکمت دې ته ویل کېږي چې آخرت نه وي نو د دنیا زندگی به اسې عبث ده او فضول ده د هر یو څیز لپاره یو رزلټ پکاري حساب کتاب پکاري یو ترتیب پکاري لکه بالفرض ماشوم دی د مور په خېټه کې او هلته مړ شي نو که د ده لپاره دنیا نه وي او صرف یو ماشوم د مور په خېټه کې یو څو ورځې پیدا کېدلی نو د ده څه مقصد به و هېڅ مقصد دا مور یې سخت هم د دې لپاره تېری دا پلار یې سخت هم د دې لپاره تېری چې دا ماشوم راشي او دنیا وګوري او د دنیا چې کومه عارضي نفع ده د دې نه فایده اوچته کړي نو که آخرت نه وي نو زمونږ د دې مشرانو لپاره دا دنیا داسې ده لکه د مور یو خېټه دا دنیا یو خېټه د مونږ پکې اوسېږو نو چې آخرت نه وي نو دومره سخته په ځان څه تېرو صرف جامې کپړې او دا څو څیزونه دې کې خو خوند نشته او دومره پکې خوند نشته دا خو انسان ته د مور په خېټه کې هم خوراک میلاویږي خو یو انسان چې هلته مړ شي خلک وایي اوهو دنیا یې ونه لیدله د دنیا د خوږو نه خبر نه شو نو دغه شان عزتمندو د خوږو اصل ځای آخرت دی نو که آخرت نه نو د دنیا زندگی دقسې ده لکه د مور په خېټه کې مړ شوې او لاړې قصه ختمه نو دې ته ویل کېږي برهان حکمت دې کې لوی حکمت دی چې آخرت به وي که آخرت حکمت نشي دنیا عبث ده دی وجه الله قرآن کې فحسبتم انما خلقناکم عبثا وایي تاسو ګمان کوئ چې ما سیاسي عبث پیدا کړي نه دنیا داسې ده مزرعة الاخره الدنیا مزرعه د دنیا د آخرت دپاره پټی دی چې څه کاري هغه به ریبې الدنیا قنطرة دنیا یو پول دی پول اصل مزي او اصل سختیانی آخرت کې دي دا دنیا دارالامتحان دی او د هر امتحان نه پس نتیجه ای او د هر امتحان نه پس رزلټ ای او هر رزلټ کې چې کوم دی عند الامتحان یکرم الرجل او یهان امتحان کې کله انسان عزت کیږي او کله انسان بی عزت کیږي او امتحان کې کله انسان ته ایوارډ ملاویږي او کله انسان ته سزا ملاویږي نو دغه شان د حکمت تقاضا ده
چې آخرت شتا او خامخا شتا. یو شاعر وی موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. غافلانو چې په دنیا د بس ختمه بشي، وی دلته چې ماښام، دلته د ماښام کو د آخرت د ورځې سبا شروع شوه، د دوام د زندګۍ سحر د په اق ورځ شروع کیږي چې کله د عارضی زندګۍ ماښام دی راشي، د هر ماښام نه پس سبای. نو چې ستا د ژوند زندگی غروب شوه د عارضی زندگی، نو د دایمی زندگی سبا باندې به چې کم دی بیا ستا نور راخیږي د زندګۍ. نو بهرحال یو دا دی. دویم دلیل د برهان عدالت هغې ته وي. عدالتی نظام دا دی چې دنیا کې هر یو څیز په حساب او کتاب دی، او د هر یو څیز دپاره قانون او ترتیب دی. نو د دنیا کې د هر یو څیز دپاره قانون او ترتیب شته، نو د انسان یو داسې څیز دی چې دا بې ترتیبه دی. ولې؟ تاسو وګورئ د انسان بدن، په دې انسان بدن چې کله یو نارمل انداز کې رواني، صحیح ټیک ټاک رواني، چې کله دې کې تغیرات راشي، دغه کومه ماده زیاته شي فاسده یا کم شي، و یورک ایسډ پکې شو او شوګر شو او فلانې شو، بس د زندگی ګډوډ شي، رزلټ یې خرابي. نو ګوره د انسان بدن یو بیلنس سره روان دی، یو ترتیب سره روان دی، او کنی نو بس انسان باندې مرض راځي، مړ کیږي، شلیږي، ګوډیږي، چې نظام کې تبدیلی راځي. د سترګو نظام دی او دغه رنګې د زړه نظام دی، یو حساب کتاب سره روان دی چې هغه نارمل انداز کې رواني صحیح دی نه خرابېږي. د وینې یو نظام دی. نو بیا او د انسان داسې بې ترتیبه دی چې هر یو څیز د سترګه چې هغه چان چلن باندې نه دي ختمېږي، خرابېږي. نو دغه رنګې انسان دپاره یو جهان دی، که دا بې ترتیبه رواني او بغیر حساب کتاب رواني. نو الله رب العزت وی تاسو افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. تاسو سوای چې مجرم به د غیر مجرم په شانی دا څنګه فیصلې کوي؟ څه ګډوډ خیالات لري. نو چې کوم انسان عدالت مني نو دا به قیامت مني. دنیا کې عدالتی نظام دی، نو آخرت کې عدالتی نظام دی. هر مملکت کې عدالت دی، د الله عدالت دی، هغه آخرت دی. ونزع الموازین بالقسط یوم القیامه. الله وی موږ به تله د اعمالو د قیامت په ورځ باندې ولګو. دا شان عزتمند نور عجیبه عجیبه دلایلونه دي. دا بوټي ګوره د ځمکې نه رازرغونېدل دا په آخرت باندې دلیل دی. مړه ځمکې الله دې ژوندي بوټي راښکاره کړي. دغه شان انسان به مړ شي او آخرت کې به راوچتي. مثال یې څه دی؟ لکه دا بوټي ته لاندې وګوره، ځمکه وکنه لاندې ورپسې یو میل لاندې لاړ شه، چېرته بوټي چا لیدلی په دې ځمکه کې؟ نه. او بوټي دې راخیږي. دغه شان به الله انسانان راژوندوي. او د ځمکې د اسمان پیدا کول دا په آخرت باندې دلیل دی چې کوم الله دا کولی شي آخرت هم راوستی شي. او شنې ونې راویستل، دغه رنګې د الله قدرت کامله او علم تام، د الله قدرتونه دي. دا دومره کائنات پیدا کړی دی. دا زموږ د دنیا نه ده، دا خو یو وړوکی کائنات دی. داسې کائنات الله پیدا کړي کهکشا پورا کلی د ستورو، او په هغه یو ستوري او په یو کهکشا کې بیا ځانله نظامونه. حیران بشي چې کوم الله دا څیزونه پیدا کولی شي، نو آخرت څه شی دی؟ نو دغه دارنګې د هر یو څیز جوړه شته، کونتره خارو خارونی، او دغه رنګې خر خرا، نو دغه رنګې سړی ښځه. نو د دنیا دپاره م الله جوړه پیدا کړی، لوی مار څه جوړه پیدا کړي؟ دنیا آخرت. نو د دې آخرت یې ښځه او د دنیا یې میړه دی. بس دا چې کوم دی دا پیدا کړي الله رب العزت دې دپاره م جوړه پیدا کړې ده. دغه رنګې چې کوم انسان آخرت نه مني، نو بس بیا عملونو کې فرق هم نشته. بیا خو د عملونو فرق ختمېږي. ایمان او کفر خو بس بیا یو شی شو، قصې ختمه. او ظلم او انصاف یو شی شو، نیکی او بدی یو شی شو. بس چې څوک څه کوي هغه دې کوي که شعر ناپرسان شو بیا. او زنا او نکاح کې به څه فرق وي؟ او دا فرق به څوک کوي؟
او دا به کله کېږي. نو دې وجې نه عزتمندو چې کوم انسان نیکي او بدي مني د آخرت به خامخا مني، ځکه د نیکۍ او بدۍ اظهار به هلته کېږي. دلته خو ډېر وخت انسان د نیکعمله ګرځي او هغه منځ کې بدعملی منځ یې ګوره چې چغزي دی که مټاک، په ظاهر لباس یې مه تېروزه رحمانه، منځ یې ګوره چې چغزي دی که مټاک، نرم دی که سخت. د دې د اظهار بل ځای نشته سوا د آخرت نه. او دارنګه د الله تعالی نومونه دي اسماء الحسنا کې احکم الحاکمین، او دغه قدرت والا قادر، ذو انتقام. نو دا ټول صفاتونه د الله په دې دلالت کوي چې الله به د قیامت ورځ راولي. او دا شان د الله د رحمت تقاضا هم ده، د الله رحمت ډیر زیات دی او دنیا ډیره وړه ده. نو الله د خپل رحمت کامله د اظهار لپاره آخرت پیدا کړی. او دا شان د الله د حمد لایق دی، خو دنیا ډیره کمه ده، انسان پوره د الله حمدونه نشي کولی. نو د دې لپاره یو لامتناهي زندگی پکار ده، او هغه نه دی مګر آخرت. دنیا خو متناهي ده، لیمټ ده، نو د هغې دپاره هم دلیل پکار دی. دارنګې مختلف قومونو له الله عذابونه ورکړي، دا په دې دلیل دی چې د عذاب فلسفه شته. دا شان عزتمندو یو بل آسان دلیلونه دي. زمونږ شریعت وایي چې د انبیاو او د شهیدانو جسمونه خاورې نه خوري. دا په قیامت باندې او د اسلام د حقانیت دلیل دی. ولې نه خوري؟ اسلام ولې دا جسم نه خوري؟ او لاړ شي وګورئ د انبیای قبرونه. د تیر ځل مې راته چې قیصه وکړه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه 250 کاله پس بدن روغ. نو د دې کافر نه تاسو کا کنه چې دا ولې دا بدن خوري دا نه خوري؟ ولې نه خوري؟ دا هم د غوښې دی، دا هم د غوښې دی. دا اسلام ویلي چې دا نه خوري، بس هغه نه خوري. ګینې چینجو ته چا وویل چې دا مفتی صاحب دی او دا عالم صاحب دی او دا شهید صاحب دی او دا پیغمبر صاحب دی، خو چې الله وایي نه خوري، د الله خبر اصل کې حق ده، بس بیا نشي خوړی. دقه رنګې الله وایي چې آخرت شته، نو هغه شته. څنګه چې د خاورو لاندې الله وایي چې دا نه خوري دا خوري، هغسې کېږي. او دا شان عزتمندو نورم عجیبه دلیلونه دي چې کله انسان مني چې دا عالم چا جوړ کړی دی، نو دې ته ویل کېږي برهان مماثل. چې کله یو شی یو کس جوړولی شي د هغې په شان بل شی هم جوړولی شي که نو چې دا جهان جوړ شوی خو بل جهان هم جوړېدی شي. نو دا جهان هم په خپله باندې په هغه جهان باندې دلالت دی. نو کوم فلاسفه چې کوم دي هغوی دا نه مني، هغوی په عقل باندې. نو عقل باندې څنګه کې ما درته ویلې عقل خو د هر انسان عقل د بل نه جدا دی که نه دی جدا؟ او د یو انسان عقل یو شی وي او د بل بل وي، بیا به د چا په عقل پسې ځي؟ دا جنګونه ولې جوړېږي؟ یو سړی وایي زه په سم یم، بل څه وایي نه وایي زه په سم یم، او ستا هغه پلار هم غلط و او هغه نیکه هم دې غلط و. هلکه دې دواړو سره عقل شته، نو دا ولې عقل ده؟ د عقل د سمون دپاره الله رب العزت وحي رالیږلې ده. صرف په عقل کار نه کېږي، ځکه چې په عقل کار وی په کار ټوله دنیا ولې ده. امریکي والا ته مونږ خم عقل ښکارو، مونږ ته هغه خره ښکاري. د دنیا مختلف قومونه دي، رواجونه دي، پکې یو عقل والا یو پورې خانوي لکه پلاني طریقې له واده کې داسې کار کوو، ابل وایي ما اخواسې خره دي. د یو رواج بل رواج ول دوی سره عقل نشته، عقل شته ورسره، خو عقل مکمل طریقې سره انسان د خو بدو نه په خو راوستی شي نه په بدو باندې منې کولی شي تر څو پورې چې د الله وحي ورسره نه. ګینې دا رسمونه او رواج ځکه عقل کمزوري څیز دی. کله عقل د وهم نه متاثره شي، په یو شپې باندې په لاره باندې ځي ښه ټیک ټاک ځي، هلته ونې وي هلکه دلته ډېرې مزېدارې ونې دي چې د شپې ځي بیریارېږي. هلکه ولې وایي یاره مخامخ راته بلا ښکاري، خدای پاکه دا خو مغه ده ونه ده که نه ده، چینار ونه ده. وایي دا بل دنګ څومره لوی دیو دی. حالانکې عقل څه وایي؟ عقل وایي چې دا خو مغه ونه ده که نه، خو عقل کمزوری شی دی، زر متاثره کېږي، یریږي. نو دې وجې نه عقل دپاره څه پکار دي؟ قرآن، وحي، د الله دین. که دا د سره نه وي عقل کار نه کوي. عقل خو دومره کمزوری څیز دی. تاسو ګورئ انسان په یو فوټ ځای باندې تللی، په سړک چې یو فوټ ځي باندې تقریبا ځي، او په سمندر باندې یو فوټ پول جوړ کړه انسان پې نشي تللی. حالانکې د عقل تقاضا دا ده چې انسان په سړک کې په یو فوټ ځای باندې ځي، نو دلته په یو فوټ باندې نشي تللی.
هلته عقل سره وهم راشي، وهم وایي لکه غورځېږي. د عقل دومره کمزوري څیز دی چې د وهم د ټینګې نه دی درز یې لاندې غوځار شي. عقل کار نه کوي دغه ځای کې. دا د عقل کمزوري نه، په دې باندې مستقل زما تفصیلي بیانونه دي چې عقل کې کومې کمزوریانې دي او عقل مستقل، عقل د رسم و رواج نه متاثره کیږي. اوس مثلا یو واده دی، واده کې خلک الګ چې کوم دی په کټ باندې کېني او درینجق 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 اوچتئ راوچتئ. د عقل تقاضا خو دا ده چې هلکه اوس سړی دی، واده دی، اوس به ورمیږ مات شي او سټ به مات شي، پرېږده د هلکان دي قلار او دوی کې عقل نه شته. عقل شته خو دلته عقل کار نه کوي، دومره کمزورې څیز دی. ښه شیخان هم پکې ګډېږي او ښه اجیان او پلار یې وایي ورکه دیکا ورکه چپا، نه کوي، عقل کار نه کوي. یعنې هر چاته پته ده چې دا د خلاف العقل کار دی، د عقل مناسب کار نه دی. ځکه که دا د عقل مطابق کار یو حجره کې یو سړی ودی او ته ورشې داسې یو څو درینجقې ورکه، ته ګوره چې اگر ته پلار نیکه د قبر نه راپاسئ که نه، داسې انټرنیشنل کنځلي درته وکړي چې تا چېرته اورېدلي هم نه وي. ځکه د عقل نه خلاف کار دی، ځکه هغه غوسه کېږي. واده کې نه غوسه کېږي، دا ولې عقل د ودونو والا کې عقل نه، عقل کار نه کوي. دلته رسم و رواج وخت کې عقل کار نه کوي. نو دې وجې نه آخرت دپاره او د هغه څیزونو دپاره وحي پکار ده، د وحي طاقت پکار دی. دا ګوره عقلي خبرې درته زه کوم، دا قرآن نه بار خبرې دي، انګریزانو ته هم ته کولی شي او چې کوم سیکولر خلک دي هغوی ته هم کولی شي. تاسو ګورئ مثلا بعضې کې رواج دی چې مړی مړ کېږي او مړ شي نو د تختو حلوا پخوي. هلکه دې حلوا کې څه چلې کباب بعضې پخوي. ولې؟ یار دا مړی ډېره بیماري تېره کړې ده، خولې دا خوند دی خراب دی. نو حلوا ته خو تا پر لت لګولی دی، په کار دی د حلوا د دې مړي په خوله کې ورکړه. دماغ کار نه کوي د رسم رواج په وخت کې چې کوم قوم کې کوم رسمونه وي، بل قوم والا هغه وایي دا خره دي، بل قوم وایي ته په څه پوهېږې مړه، ته راته نیغ نیغ کېږي، ستاسو قوم کې چې داسې داسې چلونه کېږي. عقل انسان مکمل طریقې سره انسان ته رهنمایي نشي کولی. د عقل مثال داسې دی لکه د موټر یا د خر او یا د اس یا د اوښ. اوښ په خپله باندې چېرته نه ځي تر څو پورې چې ورسره ډریور نه وي. نو صرف ګاډي باندې ته څه کوه، ښه مزېدار ګاډی دی، شو پیس دی، پردي ګاډو ته ګوره شیشو کې یو ځي دم دې نه راځئ، څو پورې چې ډریور پکې ناست نه وي. دقه شان عزتمندو د عقل مثال د سورلی دی او د وحي مثال د سوار دی. نو څو پورې چې سوار ورسره ملګری شوي نه وي، صرف په سورلۍ باندې نه شي تیوځي دا. نو دا عقل پرست خلک عقل راوړي. عقل نو مونږ وایو ستا عقل خو کمزوری دی. څنګه کمزوری؟ رسم و رواج نه متاثره کي چې خوشحاله شي بیا په ځان نه پوهېږي. شیخ سړی بوډا یو ګډېږي، هلکه د خدای بنده اوس به هډوکي در کې مات شي او څه به پکې مات کې او شیخ په غلطه دی، څوک ورته اوازونه کوي، څوک څه کوي، نه پوهېږي. عقل انسان ته پوره رهنمایي نشي کولی او عقل کمزوری دی. دغه ټایمونو کې د غم په وخت کې عقل کار نه کوي. ښځې د خاوند مړ شوی بیا ځان باندې راباندې کي، څوک راټوپ کي، پلار مې مړ شوی هغه هم راټوپ کي. نو هلکه ظالمه ته څه ټوپ وې، دا یو خو پیله خښ که که نه، دماغ کار نه کوي دغه ټایم کې. ځان وایي خلک څوک څه کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. ګوره دا عقلي خبرې دي عزتمندو. خو تاسو په دین او په اسلام باندې پوهېږئ. زموږ دین څومره ښکلی دین دی. نو موږ عقل سره سره الله رب العزت موږ له څه راکړي دي؟ قرآن هم راکړی، وحي هم راکړی ده. ځکه عقل نیمګړی څیز دی. هر یو څیز نیمګړی. تاسو دنیا کې څیزونو ته وګورئ، سترګو ته وګوره. مثلا سترګې لیدل کوي، خو سترګو سره چې کله رڼا نه وي نو سترګې لیدل کوي. ته شپې راپاڅېږي ګوړز په بل ځای باندې ورشي. یو ړوند چېرته کور ته راننوتی و، نو هلته خو هغه ښه مزېدار محل ډېر مزېدار و. یو ځای کې کرسۍ پرته وه، بل ځای کې ښه مزېدار صوفه پرته وه او دیوال هم په خپل ځای و. خو چې څنګه هغه راننوتلو نو داسې دیوال باندې ورډډه سر یې ولګېدو. نو څه وایي؟ وایي مړه دا دیوال هم په کوم ځای کې جوړ کړی دی. دیوال خو په سم ځای کې چې لږ مخکې راړې بیا نه و په کرسۍ را پرېوتو. داسې قمقل خلک یې په لاره کې هم کرسۍ ایښې ده. دا ګوره انسان د مثال داسې دی. موږ ړانده یو، موږ ته کله نه کله څیز بې ځایه او داسې ښکاري. هغه ټول څیزونه په ځای پراته وو.
د انسان عقل پوره انسان ته رهنمایي نشي کولی. دې وجې نه الله رب العزت وحي رالیږلې ده. رور سره ولې جنګ کوي؟ ولې دواړو کې عقل نه؟ پلار زوی سره ولې جنګ شي؟ پلار وایي زه پسه یم او پسه موږ ورته وایو شریعت ته راشه. ولې راشه؟ دواړو کې عقل شته. شریعت نه بغیر نشي تللی. الله عقل جوړ کړی، الله ته پته ده چې دا محدود کار کوي. سترګو سره چې رڼا نه کار نه کوي. نو یو باطینی طاقت وي، یو خارجي طاقت وي. خارجي طاقت الله رب العزت عقل جوړ کړی، باطینی طاقت قرآن دی او وحی ده. دی باندې چېرته تفصیلي بل بیان وکړم. دا ډېره ښایسته موضوع ده او ډېر عجیبه موضوع ده. کالج کې یو ځل یونیورسټۍ کې دی باندې ما تفصیل سره بیان کړی او دا د قرآن کې چې قرآن دا اصل کې د قرآن په اصولو کې راځي چې قرآن ته ضرورت سره انسان سره عقل شته، انسان سره حواس خمسه شته، نو قرآن ته پکې ضرورت سره دین ته پکې ضرورت. دا په دې باندې تفصیلي بیان دی. تقریبا یو هفته په دې باندې بیان کېږي ساینسي او عقلي مثالونو سره. چرته موقع ملاو شو انشاءالله دې باندې خبر. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې دغه مسلمانان یقین لري چې الله ویلي دی آخرت شته، پیغمبر ویلی شته، عقل سلیم مني چې د حساب کتاب ورځ پکار ده چې ظالم ته د ظلم سزا ورکړي شي او نعمت کوونکي ته، او چې ځانې خواري کړې ده، خولې ویستلي دي، تراوی کړي دي، منځونه کړي دي، روژې نیولي دي، دله پکار دی چې د صله میلاو شي. نو دا خبر عقلا ثابت شوه چې یو ورځ د دې دپاره پکار ده او هغه ورځ نه ده مګر د آخرت ورځ ده. په عقل سره مې مني. نو مؤمن هغه ته وبالآخرة هم یوقنون، په آخرت باندې به د دوی کامل یقیني